बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुमगा को द क्लास 9 फिजिक्स की टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। पदे टॉपिक की बमंगा दा खबरा को कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो दा किस्मुना कम दी और वेक्टर बा यो वेक्टर क्वांटिटी बमंगा पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिप्रेजेंट का संगा ठीक था। नो राजू चावल कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो no coordinate system the most such two or three mutual perpendicular lines the which represents the location of an object in plane or space. coordinate system زمون سره اصل کې څه دي دوا یا درې میچوال پرپندیکولر لاین دي چې هغه مونږ ته څه شو کوي په پلین یا په سپیس کې مونږ ته پرپندیکولر دي چې مونږ ته څه شو کوي په پلین یا په سپیس کې د یو باډي د یو آبجیکټ لوکیشن شو کوي ٹھیک ده. اوس چې کوم دی مونږه ټایپس اف کوارډینیټ سیستم کو نو ټایپس اف کوارډینیټ سیستم کې زموږ سره څه دي دوه مین ټایپس دي د کوارډینیټ سیستم. یو زموږ سره دی جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم او بل زموږ سره دی کارټیشین کوارډینیټ سیستم ٹھیک ده. نو جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم سمپل دته موږ نیوز هم وایو. څه ته وایو؟ نیوز. نارث ساوث ایست ویست دا زموږ سره څه دی جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم دی. کم چې په نارث ساوث او ایست ویست کې مثال دلته موږ ایکس او واي او واي پرایم او ایکس او ایکس پرایم نه لیکو څه لیکو نارث ایست ویست او ساوث لیکو ٹھیک شو. دوی ته وایي جیوګرافیکل کوارډینیټ سیستم. بل زموږ سره دی کارټیشین کوارډینیټ سیستم. نو کارټیشین کوارډینیټ سیستم هغه سیستم دی چې هغه زموږ سره څه دی په واي ډیش ایکس ډیش باندې څه دی مشتمل دی. په دې کې چې کوم هاریزونټل لاین دی دا دې ته څه ویلی شي ایکس او ایکس پرایم دې ته هاریزونټل لاین وایي. صحیح شو. او دا واي ایکسس چې کوم دی ایکس ایکسس موږ په هاریزونټل لاین باندې اخلو واي ایکسس موږ په ورټیکل لاین باندې اخلو ټیک شو. او دی ورټیکل لاین ته څه وایي واي او واي پرایم ټیک شو. اوس زموږ سره ویکټر به موږ په دې کې څنګه ریپرزینټ کوو. نو steps to represent a vector in a coordinate system داسې کار به وکړو. اوس مثال په طور باندې موږ خو کوارډینیټ سیستم وپېژانته د کوارډینیټ سیستم څه چې کوم دغه ټایپس و هغه مو وپېژانته. اوس به موږ ویکټر چې کوم دی یو ویکټر کوانټټي چې کومه ده دا به موږ په کوارډینیټ سیستم کې څنګه ریپرزینټ کوو. صحیح ده. نو اول به داسې کار وکړو ډرا ا کوارډینیټ سیستم. یو کوارډینیټ سیستم به ډرا کړو که هغه ته کارټیشین کې اخلي او که په جیوګرافیکل کې اخلي خو یو کوارډینیټ سیستم به څه کې دا به ډرا کې ټیک شو. بیا سلیکټ ا سویټیبل سکیل یو خاص سکیل به څه کې سلیکټ کې بیا به څه وکړي ډرا ا لاین ان سپیسیفاید ډایریکشن. کوم خاص ډایریکشن چې تعالی درکلی په هغه کې به څه چل وکړي په دغه کوارډینیټ سیستم باندې په سیستم کې به ته څه وکړي یو لاین به ته څه کې دا به ډرا کې په خاص ډایریکشن کې په کوم ډایریکشن کې چې ستانه ویکټر تعالی درکړی دی ټیک شو. بیا کټ ایٹ equal to the magnitude of the vector according to the selected scale. داسې کار به وکړي دغه لاین به څه کې کټ کې دغه لاین به څه کې کټ به کې څومره به کټ کې څومره چې تعالی څه درکلی دی دا د دې ویکټر میګنیچیوډ یې درکلی دی. د دې ویکټر د میګنیچیوډ برابر به دغه لاین څه کې کټ کې او اخرنی پوینټ چې کوم دی څه به وکړي put an arrow in the direction of the vector او په دغه ډایریکشن اف د ویکټر ته به ته څه وکړي ته به دې ته یو ایرو به پې پوټ کړي یو ایرو به پې ډرا کړي. اوس چې کوم دی دا زمونږ تاسو اوس په دې سټیپس چې کوم تاسو ته ما وکړو دا په دې به تاسو اوس په دې اگزامپل کې پوه شئ کوم چې تاسو له په دې بک کې درکلی دی چې زمونږ سره څه دی الحالي ټینک دی ټیک شو. څه دی زمونږ سره الحالي ټینک دی چې دا زمونږ سره څه کوي دا زی د چرته نه زی د موز 50 میټر فرام اوریجن ټوورډ 30 ډیګري نارث اف ایست ټیک شو. دا الخالي ټینک دی چې دا د خپل اوریجن نه 50 میټره زی چرته په د نارث نه ایست طرف ته د نارث کې په نارث کې ایست طرف ته ځي نه د خپل اوریجن نه د نارث او د ایست په مینس کې په څونه انګل باندې ځي په 30 ډیګري باندې ځي او څومره میټره ځي 50 میټره ځي ټیک شو. نو اوس به موږ دا په
څنګه ریپرزینټ کوو. نو اسانه خبره ده داسې کار به وکړي پیمانه به راوالي. صحیح شو. کله چې ته پیمانه راوالي نو ته به داسې وکړي چې دغه به ډرا کړي، دا یو لاین به پرې ډرا کړي. ټیک شو. څه به وکړي کوارډینیټ سیسټم به جوړ کړي. کوارډینیټ سیسټم کې جوړ کړو بیا به پیمانه راوالي. کله چې پیمانه راوالسته نو په دقه باندې به څه وکړي یو لاین به پې څه کړي ډرا کړي. کله چې پې ته یو لاین ډرا کړي ته به دا یو خبره یاد ساتي، ته به ووایې چې زمونږ سره مثال په طور باندې دا چې دی 10 میټر چې کوم دی ته به په پیمانه باندې وکړي چې دا زموږ سره څومره دی، په پیمانه باندې 1 سانتي میټر برابر دی. لکه مثال په طور باندې ته بیا سپوز کړي چې 10 میټره چې کوم دی دا زموږ سره په دا کوم چې موږ راکړی 50 میټر. ټیک شو. نو 50 میټر کې به ته داسې کار وکړي چې ته به ووایې چې یاره په پیمانه باندې چې کوم 10 میټره دي دا به زموږ سره د 1 سانتي میټر برابر وي، ځکه چې دا پیمانه په سانتي میټر کې درکړې ده که نه. نو دغه شان به ته څه وکړي په دغه ډایرکشن کې به ته د نارت او د ایست په منځ کې به ته دغه وکړي په 30 ډیګري باندې به ته یو لاین ډرا کړي. ټیک شو. چې کله دې لاین ډرا کړو سویټیبل سکیل ستاسو در سره دی، پیمانه ده که هر څه دي، په دغه سکیل باندې به ته څه وکړي ته به پې یو سپوزیشن وکړي. سپوزیشن به پې داسې وکړي ته به ووایې چې یاره دا 10 میټره چې کوم دي دا زموږ سره په پیمانه باندې د 1 سانتي میټر برابر دي. نو ستاسو چې کوم الخالد ټینک دی هغه به دغه چې کوم ویکټر دغه لپاره ته کوم ډرا کې نو هغه به دا نارت دی، دا ایست دی، دا ویسټ دی او دا ساوت دی. ټیک شو. دا د اریجن روان شو کوم ځای ته لاړو په پیمانه باندې به ته 5 سانتي میټر د نارت او د ایست په منځ کې لاړ شي، خو په څومره ډیګري باندې په 30 ډیګري باندې. نو دا ستاسو سره څه شو دا الخالد ټینک په کوم ویکټر دی تعالی چې کوم غوښتی دی چې دا ویکټر چې کوم دی دا په څه کې ډرا کا دا په کوارډینیټ په نیوز کوارډینیټ کې ډرا کا. صحیح ده. نو دا نیوز کوارډینیټ زموږ سره دی. صحیح شو. نارت ایست جغرافیکل کوارډینیټ هم ورته وایي او نیوز هم ورته وایي. صحیح ده. بیا چې کوم دی زموږ سره کارټیشن کوارډینیټ کې به دا موږ څنګه ډرا کوو. نو کارټیشن خو سمپل خبره ده په کم چې کم ستا سره دغه دي دا هاریزنټل لاین دی ایکس او ایکس. هاریزنټل لاین چې کوم دی په دې باندې ته ایکس ایکسیز علي، په ورټیکل لاین باندې به ته واي ایکسیز والي او هغه شان سمپل کار به وکړي. داسې کار به وکړي چې ته به ووایې چې یاره 10 سانتي میټر چې کوم دی 10 میټر چې کوم دی 10 میټر زموږ سره د 1 سانتي میټر په پیمانه باندې به راته څه کې برابر کړي په سویټیبل سکیل باندې، او د ایکس او د واي په منځ کې به په 30 ډیګري باندې څونه لاړ شي 5 سانتي میټر به په پیمانه باندې لاړ شي. او په اخره کې به څه وکړي یو ویکټر به پې څه کړي د ایرو به په دې ډایرکشن کې په هغه ډایرکشن کې به څه کړي یو ایرو ډرا کړي. ټیک شو. نو دا زموږ سره کوارډینیټ سیسټم او بیا دغه قسمونه او بیا موږ پکې دا هم وویل چې کم سټیپس دي موږ به ویکټر څنګه ریپرزینټ کوو. نو هغه هم تاسو ته ما وکړو. ټرم اسوسییټډ ود موشن. ټرم اسوسییټډ ود موشن کې اول چې کوم موږ راکړی دی هغه دی پوزیشن. نو پوزیشن څه ته وایي؟ نو پوزیشن موږ ډیفینیشن داسې کوو چې پوزیشن ریپرزینټس د لوکیشن اف ان ابجیکټ ود ریسپیکټ ټو سم ریفرنس پوینټ. لوکیشن موږ ته د پوزیشن څه شو کوي؟ پوزیشن موږ ته د یو باډي لوکیشن شو کوي. څه شو کوي؟ لوکیشن شو کوي. خو د څه په ریسپیکټ کې، د څه په لحاظ کې، د څه حواله به موږ ورکوو، د یو پوینټ حواله به ورکوو او دغه د حوالې والا پوینټ ته څه ویلی شي؟ اریجن ویلی شي. اوس مثال په طور باندې ته په کوم ځای کې په دوبۍ کې اوسېږي. په کوم ځای کې؟ په دوبۍ کې. ته په دوبۍ کې اوسېږي، تا ته څه وکړي؟ تا ته د فرینډ ووایي چې یاره ته په کوم ځای کې اوسېږي. ته ورته ووایې زه په دوبۍ کې اوسېږم او تا ته وایي چېرته اوسېږي. ته ورته ووایې چې یاره زه د برج خلیفه نه په 5 کیلومیټره فاصله باندې یم. په څه باندې یم؟ د برج خلیفه نه زه په 5 کیلومیټر فاصله باندې یم په دوبۍ کې. اوس ګوره تا خپل لوکیشن شو کو. تا څه وکړو؟ تا خپل لوکیشن شو کو، خو د لوکیشن سره دې څه ورکړه؟ یوه حواله ورکړه. د چا حواله دې ورکړه؟ برج خلیفه. نو اوس دلته چې کوم دا برج خلیفه دی دا ستا لپاره څه دی؟ دا ستا لپاره اریجن دی. ټیک شو. بیا چې دی ډسټنس څه شی دی؟ نو ډسټنس زموږ سره د لینث اف پاث ټریول بټوین ټو پوزیشن از کالډ ډسټنس. د دوو پوینټ یا د دوو پوزیشنو په منځ کې، د دوو پوینټونو یا د دوو پوزیشنو په منځ کې چې څومره لاره تا کور کړه د دقه لینث ته څه ویلی شي؟ ډسټنس.
د دوو پوزیشنو یا د دوو پوینټونو په منځ کې چې څومره لاره تا کور کړه د دغه لارې لینث ته څه ویلی شي ډسټنس ټیک شو بیا ډسټنس چې کوم دی اټ از ا سکیلر کوانټیټي ډسټنس زموږ سره کومه کوانټیټي ده سکیلر کوانټیټي ده ځکه چې د ډایرکشن ضرورت ورته نشته دی بیا ډینوټ کیږي په څه باندې په ډیل ایکس باندې ډیل ډي باندې ډیل ال باندې ډیل آر باندې بس چې کوم ستا یو ستا خوښ هغه باندې څه کوه په هغه باندې شو کوه په هغه باندې ریپرزینټ کوه ټیک ده بیا زموږ سره یونټ یې څه دی نو لینث دی که نه اصل کې څه شی دی ډسټنس اصل کې څه دی لینث دی نو چې لینث دی نو د لینث یونټ څه میټر وي د لینث یونټ څه میټر ټیک ده بیا چې دی په تھرډ نمبر باندې زموږ سره ډسپلیسمنټ دی نو ډسپلیسمنټ څه شی دی ډسپلیسمنټ چې دی د شارټیسټ ډسټنس بټوین ټو پوینټ یا ټو پوزیشن د دوو پوزیشنو یا د دوو پوینټونو په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډسټنس دی ته څه ویلی شي ډسپلیسمنټ ټیک ده بیا چې کوم دی دا زموږ سره څه ده دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده ډسپلیسمنټ زموږ سره څه ده ویکټر کوانټیټي ده او ډینوټ کیږي په څه باندې په ډیل ایکس باندې ډیل آر باندې ډیل ډي باندې ډیل ال باندې خو دا خبره یاد ساته چې ویکټر کوانټیټي ده او تا ته ما ویلو چې کله ویکټر موږ ریپرزینټ کوو نو هغه به څه کوو ایرو به بیلو د لیټر کوو یا به اباو د لیټر کوو یا به څه کوو یا به دا لیټر څه لیکو بولډ پیس لیکو بولډ پیس پې لیکو نو موږ پې ځکه ویکټر دلته دا ایرو کلی ده ځکه چې دا څه کوانټیټي ده ویکټر کوانټیټي ده صحیح ده او یونټ یې څه دی یونټ یې میټر دی صحیح ده بیا چې کوم دی زموږ سره تاسو به دې بک کې یو داسې شکل ورکړی دی دا نارت دی دا ایسټ دی دا ساوث دی دا ویسټ دی په اریجن باندې ستا څه اخیستی دی په اریجن باندې ستاسو سکول اخیستی دی چې یاره ته په ستا د سکول چې کوم دی دا کوم ځای کې دی دا په اریجن باندې دی صحیح ده اوس که ته د دې اریجن نه په کوم ځای ته روان شوې د دې اریجن نه یا د سکول نه کور ته ځې دلته چې کوم دی او په دې ځای باندې څه اخیستی دی په دې ځای باندې ستا هوم یعنې کور اخیستی صحیح ده اوس چې کله ته د دې کور نه ځې چېرته ځې د دې سکول نه ځې کور ته نو چې کله ته کور ته ځې ته په دې د دې ځای نه روان شوې په دې لار باندې او داسې راتاو شوې نو دې ته څه ویلی شي ډسپلیسمنټ سوري ډسټنس دې ته څه ویلی شي ډسټنس خو اوس که چېرته ته داسې کار وکړو چې شارټ کټ لاړې څه لاړې شارټ کټ لاړې سټریټ لاړې نو دې ته څه ویلی شي ډسپلیسمنټ نو شارټیسټ ډسټنس ته څه وایي ډسپلیسمنټ ټیک شو که ته په اوږده لاره کور ته تاویږي دا ستا ډسټنس دی او که ته شارټ کټ ځي نو دا ستا څه دی ډسپلیسمنټ دی صحیح ده بیا پاتې شو ډیل نو ډیل موږ ته څه شو کوي ډیل دې ته ډیلټا م وایي ښه ډیلټا صحیح ده او دا موږ ته اصل کې څه شو کوي چینج شو کوي څه شو کوي چینج او برابر دی صحیح ډیل مثال په طور باندې ډیل ایس دی نو دا برابر د ایس اے فائنل ډسټنس ماینس انیشیل ډسټنس نو ډیل موږ ته څه شو کوي د وروستني نه به څه کوو اولنې منفي کوو د وروستنو نه به د وروستو نه به اولنې څه کوو منفي کوو دا موږ ته څه شو کوي دا موږ ته هغه چینج شو کوي دا څوک شو کوي ډیل شو کوي صحیح ده بل زموږ سره دی سپیډ اوس سپیډ څه شی دی سپیډ چې کوم دی د ډسټنس کورډ بای ا مووینګ باډي ان یونټ ټایم په یو سیکنډ کې چې ته څومره ډسټنس کور کوې یا یو باډي څومره ډسټنس کور کوي خو په څومره ټایم کې په یو سیکنډ کې دې ته ویلی شي ستا سپیډ په یونټ ټایم کې په یو سیکنډ کې چې ته څومره ډسټنس کور کوې یو باډي څومره ډسټنس کور کوي دې ته څه ویلی شي سپیډ ورته ویلی شي ټیک ده او سپیډ از ا سکیلر کوانټیټي زموږ سره کومه کوانټیټي ده سکیلر کوانټیټي ده ځکه چې څه ضرورت ورته نشته دی د ډایرکشن ضرورت ورته نشته دی او ډینوټ کوو بیا موږ ظاهره بیا په څه باندې په وی باندې صحیح شو بیا چې دی میتھمیټیکلی بیا موږ څنګه لیکو نو میتھمیټیکلی لیکو وی از ایکول ټو ډسټنس بټه ټایم وی از ایکول ټو ډسټنس بټه ټایم صحیح شو او ډسټنس موږ ته پته چې برابر دی د ډیل ایس ټیک ده او ډیوایډډ بای ټایم زموږ سره ډیل ټي او تاسو ته ما ویلو چې دا ډیل موږ ته څه شو کوي فاینل ماینس انیشیل نو فاینل ډسټنس ماینس انیشیل ډسټنس او ټي اف ماینس ټي آی چینج دی دلته نو فاینل ماینس انیشیل خو دا یو خبره یاد ساته کله چې ته یو اکټیویټي موږ شروع کوو د هغه لپاره چې کوم انیشیل ټایم وي په شروع کې کوم ټي آی دا موږ 0 والو صحیح ده بیا چې د یونټ زموږ سره څه دی میټر پر سیکنډ دی یونټ څه دی میټر پر سیکنډ دی
یونټ زموږ سره میټر پر سیکنډ دی ځکه چې ډسټنس بټه ټایم دی نو یونټ به زموږ سره د ډسټنس میټر شي او د ټایم به څه شي سیکنډ شي. صحیح ده. بیا زموږ سره دی ایوریج سپیډ. نو ایوریج سپیډ څه شي دی؟ ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټیکن. ټوټل ډسټنس کور ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټیکن. و د دې خبرې څه مطلب شو؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې ته ځې چېرته ځې؟ ته ځې کور ته. د کوم ځای نه ځې؟ د سکول نه ځې. ته د سکول نه ځې کور ته او ته روان شوې. اوس مثال په طور باندې ستا په 1 بجه باندې چوټي وشوه. په څه باندې چوټي وشوه؟ په 1 بجه باندې ستا چوټي وشوه او ته د دې کور ته دې ته روانې. اوس په دې لار کې څه وشو؟ په دې لار کې دا ټوله لار چې کومه ده دا مثال په طور باندې 50 کیلومتره ده او ته روان شوې څومره؟ په 1 بجه باندې ته روان شوې. اوس ته دلته په دې مارکیټ کې میسارېږي، دلته د ملګرو سره روانې، دلته هم څه روټۍ ته ایسار شوي، هر څه ته ایسار شوي. خو مثال په طور باندې په تاسو ټایم څه دی؟ سټارټ دی. په تاسو ټایم څه دی؟ سټارټ دی. د 1 بجې نه ته روان شو. ته کور ته څو ورسېدې؟ 2 بجو له ورسېدې یا 3 بجو له ورسېدې. 3 بجو له ته څه شوې؟ ورسېدې. اوس په دې کې تا څه وکړو؟ په دې کې ته د خلکو سم میلاو شوې، دکان ته هم لاړې، روټۍ دې وخوړه، ټیک شو. خو په تا پسې ټایم څه دی؟ د 1 بجې نه څه دی؟ سټارټ دی. نو تا چې ټوټل ډسټنس تاسو څونه و؟ 50 کیلومتره. خو ټوټل ټایم تا څونه واخیسته؟ سره د دې دکانونو د ایسارېدو، سره د دې اکټیویټیز د کولو باوجود تا څو غنټې ټایم واخیسته؟ تا 2 غنټې ټایم واخیسته. نو اوس به موږ څه کوو؟ ټوټل ډسټنس په راوالو دا ایوریج سپیډ به موږ څنګه معلومو؟ 50 کیلومتر ډسټنس په راوالو او په څه به ډیوایډ کړو؟ په 2 غنټې ټایم دی واخیسته په 2 هاورز باندې. نو دې څه به ستا څه راشي؟ ستا به هغه ایوریج سپیډ به راشي. صحیح ده. نو ایوریج سپیډ مطلب دا دی چې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټیکن. څومره ډسټنس چې تا کور کو په څومره ټوټل ټایم کې، ټوټل ډسټنس په ټوټل ټایم کې دې ته څه ویلی شي؟ ایوریج سپیډ ورته ویلی شي. بیا چې کوم دی انسټنټینیس سپیډ دی. انسټنټینیس سپیډ څه ته وایي؟ چې لیمټ ډیلټا یا ډیلټي اپروچ از 0 ډي ایس ډیوایډډ بای ډي ټي. اوس د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې ته ځې د سکول نه ځې کور ته. د سکول نه ته کور ته ځې. اوس چې د سیکنډ نه کم ټایم تېرېږي، د سیکنډ نه څه کېږي؟ د سیکنډ نه کم ټایم تېرېږي او ته څه معلومې؟ هغه ډسټنس کې چینج معلومې. مثال په طور باندې د سیکنډ نه کم ټایم تېر شو، تا په ډسټنس کې چینج معلوم کو. بیا په بل سیکنډ کې په سیکنډ نه کم ټایم تېر شو او تا پکې څه معلوم کو؟ په ډسټنس کې چینج معلوم کو. نو د وخت په وړو وړو لمحو کې کله چې ته په ډسټنس کې چینج څه کې معلومې یا په ډسټنس کې د وخت په ډسټنس کې چینج راځي د وخت په وړو وړو لمحو کې. لکه مثال د سیکنډ نه هم ټایم به 0 کېدی نشي خو 0 ته به څه نږدې. نو د دې خبرې مطلب دا شو چې انتهایی کم ټایم کې چې پر ستا په ډسټنس کې څومره چینج راځي دې ته ویلی شي ستا انسټنټینیس سپیډ. انسټنټینیس سپیډ. صحیح شو. بیا زموږ سره دی یونیفارم سپیډ. نو یونیفارم سپیډ یا کانسټنټ سپیډ دا یو شی دی. صحیح ده. یونیفارم سپیډ یا کانسټنټ سپیډ. نو څه ویلی شي؟ ایکول ډسټنس ایکول ټایم انټرول. څومره مثال په طور باندې ته بیا د سکول نه روان شوې کور ته. چې کله ته د سکول نه کور ته ځې نو په 1 میټر فاصله چې کومه ده، 1 میټر فاصله دا ته په څو سیکنډه کې کور کې؟ په 120 سیکنډ کې دا ته څه کې کور کې. نو دغه شانتې دا میټر به هم ته په څه کې؟ دا به ته هم په 120 سیکنډ کې کور کې، بل میټر به هم ته په 120 سیکنډ کې کور کې، بل میټر هم ته په 120 سیکنډ کې کور کې. دغه شان چې کوم دی ایکول ډسټنس کور کې په ایکول انټرول اف ټایم کې. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ستا یونیفارم سپیډ یا کانسټنټ سپیډ ویلی شي. صحیح شو. بله زموږ سره دا ویلاسټي. اوس راځو چې ویلاسټي څه ته وایي. نو ویلاسټي زموږ سره څه شی دی؟ ویلاسټي چې کوم دی ډسپلیسمنټ کور بای ا مووینګ باډي ان یونټ ټایم. سپیډ چې کوم هغه موږ سره څه و؟ ډسټنس کور بای ا مووینګ باډي ان یونټ ټایم. خو
په ویلاسټي کې فرق دا دی او په سپیډ کې چې هلته ډسټنس موږ یادوو دلته موږ څه یادوو ډسپلیسمنټ به یادوو ټیک شو نو کله چې په یو سیکنډ کې یو باډي څومره شارټیسټ ډسټنس کور کوي په یو سیکنډ کې چې یو باډي کم شارټیسټ ډسټنس کور کوي دغه ته ویلی شي ویلاسټي یا ډسپلیسمنټ کور کوي دغه ته څه ویلی شي ویلاسټي ټیک شو نو ویلاسټي زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره ویکټر کوانټټي ده د ډایرکشن ضرورت هم ورته شته دی او د څه ضرورت دی ورته د میګنیچیوډ ځکه چې ډسپلیسمنټ زموږ سره څه ده ویکټر کوانټټي ده صحیح شو او ډینوټ کوو بیا په څه باندې په وی بیا ډینوټ کوو خو د پاسه به څه ایرو وي دا ایرو موږ ته څه شو کوي چې یاره دا څه ده دا ویکټر کوانټټي ده صحیح ده بیا راځو چې میتھمیټیکلی به دا څه برابر نو میتھمیټیکلی به زموږ سره برابر وی ایرو به برابر د ډسپلیسمنټ بټه ایلپس ټایم ډسپلیسمنټ بټه ایلپس ټایم څومره ټایم چې تیر شوی دی هغه ته ایلپس ټایم وایي صحیح شو یا ډیل ایس ایرو ډیوایډډ بای ډیل ټي بس سمپل د سپیډ په شانتي ده خو د پاسه به څه کوه ویکټر یا کم ایرو چې دی دا پې کوه صحیح ده آر وی ایرو از equal to SF minus SI نو SF final displacement minus initial displacement divided by TF minus TI total final displacement divided by initial final displacement minus initial displacement ٹھیک شو بیا چې کوم دی یونټ زموږ سره څه دی میټر پر سیکنډ دی د سپیډ په شان یونټ دی او بیا زموږ سره چې دی ایوریج ویلاسټي ده نو ایوریج ویلاسټي څه مطلب دی displacement total displacement divided by total time taken total displacement divided by total time taken د دې خبرې مطلب دا دی څومره displacement چې تا کور کو څومره displacement چې تا کور کو د پوینټ A نه د پوینټ B پورې په څونه ټوټل څونه ټایم چې دی په واخیسته د دې A نه چې ته کله B ته تللی او څومره ټایم پې رالی د A نه چې کله B ته تللی څومره ټایم پې رالی دې ته ویلی شي څه شي ټوټل یا ایوریج سپیډ او څومره ټایم چې کوم دی ته ټوټل ټایم وایي او د ډسټنس ټوټل ډسټنس څه وایي ټوټل ډسپلیسمنټ دې ته څه وایي ټوټل ډسپلیسمنټ او دې څومره ټایم چې په دې باندې لګي ته څه وایي ټوټل ټایم ټیکن ټیک شو هغه زړه کیسه د مثال په تور باندې دلته یې سارېږي دلته یې سارېږي دلته یې سارېږي خو ټایم په تا پسې څه دی چړاو دی نو که ته په هر څه دلته کې که هر څه څومره ټایم دلته تېری خو ټایم تا باندې ټایم څه کېږي تېرېږي بیا به داسې کار وکړي چې دغه څومره ډسپلیسمنټ چې تا اخیستی دی تا کور کړی دی دغه په دغه ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړي نو څه سره به څه راشي ایوریج ویلاسټي به سره راشي صحیح ده بیا انسټنټینیس ویلاسټي د انسټنټینیس ویلاسټي چې کوم دا څه مطلب دی چې په هغه کې به ټایم زموږ سره څه کوي اپروچ کوي څه ته په ټایم چینج ان ټایم به زموږ سره څه ته اپروچ کوي زیرو ته نو د دې خبرې مطلب دا دی چې ته به د وخت په وړو لمحو کې به ته څه معلومې په ډسپلیسمنټ کې چینج چې کله ته معلومې د وخت په وړو لمحو کې د سیکنډ نه په کم ټایم کې نو دقه ته ویلی شي انسټنټینیس ویلاسټي نو دا زمونږ نننی لیکچر د نورو لیکچرو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ستاسو څه کوېسچن وي نو په کمنټ کې تاسو خو آزاد طریقه باندې کولی شئ تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک